الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نمخې د نظیمې ورځې مناسبات سره ټولو مؤمنینو ته بالخصوص امام زمان عجل الله فرجه شریف ته د بیبي د ولادت هدیه تبریک عرض کوم او هغه نه وروسته عدنان به تاسو ډېره مهرباني تاسو راغللو تاسو مو پروګرام کوریج وکړلو. الکوثر ویلفیر فاونډیشن د تعارف محتاج نه دی. هغه د یتیمانو کفالت سره دغه علاقې کې مختلف قسم ته فلاحي سرګرمۍ چې دغه انجام کوي او دې سره د اهل بیت علیه الصلاۃ والسلام کوم ولادت دي یا شهادت دي هغه مناسبات سره مختلف پروګرامات منعقد کوي. نن 20 جمادی ثانی دا د بیبي ولادت حواله سره او د الکوثر یوم تاسیس حواله سره یو عظیم شان پروګرام منعقد شوی دی. خدا څوره پروګرامات دي د ټولو د مؤمنینو تعاون ممکن دي. که مؤمنینو تعاون نه وي دای څه مطلب کېدای نشي. لہذا چونکه تاسو ته پاتې دي دغه ادارې کې مو سره 200 شپېتو پورې یعنی 140 وړکی او 120 جلکې دي آغاز زیر کفالات دي و ان شاء الله آینده نیو سیشن کې به نور یتیمان هم دي ادارې کې استای شي. نو تاسو ټول مؤمنین د اپیل کوو چې دغه ادارې سره تاسو خپل برپور تعاون وکړئ چې صدقې صورت کې وي خم صورت کې وي سهميمام صورت کې وي تاسو ډېر مهرباني. ټول نوال خو نن د بیبي ولادت حواله سره ټول مؤمنانو ته هدیه تبریک عرض کوم د الکوثر ویلفیر فاونډیشن طرف نه. ویمه خبره ده تاسو ته پاته ده ضلع کرم کې ډېر کافي وخت نه څو کالونه الکوثر دارالیتام مسلسل د یتیمانو بچیو کفالات کوي خدمات کوي سره فاطمیه دارالیتام اوس پورې دی ادارې کې 130 بچي او تقریبا 110 بچي چې دی هغه کفالات کیږي هغه تعلیم او تربیات هغه خوراک هغه رهایش دا د دې ادارې ذمہ داری ده. دی مهنګای دور کې متوسط اندازه لګیږي چې یو فرد واحد چې هغه د 2 دروب یا 5 بچو کفالات کوي یا څوره یغه تربیات حواله سره څوره بوج محسوسي تاسو اندازه لګیږي خو بیا یو اداره یا یو ذمہ دار مسؤل دی حواله سره لکه ډیر محترم امو سید علی آغاز دی کاروان هغه روح روان ده هغه ډیره غوټه ذمہ داری خپل سر باندې خسته دي یتیمانو بچو حواله سره د شهدا او بچو حواله سره لګبګ 240 بچي وسه پوری دي درنه مستفید کیږي. کرنٹلی روان سیشن کې ان شاء الله نور بچیا کیږي او سره هر کال ډیر بچي د سوي څنګه فارغ تحصیل کیږي هغه مختلف کالجز کې داخله خلی لکه دا یو د تعلیم او تربیت یو سفر د روان دی هغه بچي چې هغه مونږ حق دی هغه مستحقین دي هغه یتیمان دي د شهدا او بچي دي. لہذا مو دی فورم نه ریکوست کوو ټول مؤمنانو ته ضلع کرم جمله اوسیدونکو چې هغه بهر ملکونو کې دي هغه دی چې ته ابودي هغه دا گزارش کوو چې دی سفر کې دی ذمہ دارانو سمادات وشي څنګه شکل کې چې دا سفر ونه درېږي او دا دین دوګنی رات چوګنی په کار د ترقی وکي. تاسو ټول خدای خوشاله آباد ساته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.